بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان شیرپور راغلی یو منځو ته خوشحال باغ ته. څنګه تاسو ته پته ده چې موږ سره دې وخت کې ناست دی نوجوان خوشحال خان عثمانزی چې کلم په د دې علاقې په دغه باندې یو سخت راغلی نو داسې که تاسو مخکې وګورئ نو یو هلک د دې ځای نه اغوا شوی چې په سند کراچۍ کې په اغوا شوی و د هغوی په خوشحال خان په مدد سره دا یو اواز اوچت کړو دې ځای کې دوی بیا لاړل او غالک دغه شان بیا یو اوس وخت کې یو څو ورځې مخکې د یو ماشوم مسله راغلی وه چې هغوی ته څه پیسې وغوښتې او هغې کې د یو اواز اوچت کړو او الحمدلله هغه ماشوم یې چې کوم دی واپس راوستو. نو دې وخت کې موږ سره خوشحال خان ناست دی، د هغه نه به دا تپوس کوو چې دا خو په ځان له چې یو کس کې ناممکنه، نو آیا دې کې تاسو سره څه سیاسي یا سماجی خلکو رابطه کړو د هغوی په مدد سره تاسو دا دغه وکړو؟ یو والي سره تاسو وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت خان اول خو ستا ډېره مهرباني، ستا د کیمرامین ډېره مهرباني چې تاسو زمونږ اواز زمونږ مشرانو ته کشرانو ته د کلي خلکو ته عوامو ته رسوئ، نو ډېره مهرباني. د فضل جان کیس تاسو خبره وکړه نو خدای پاک په هغې کې موږ له کامیابي راکړې وه، خو هغه یوازې زما کامیابي نه وه، موږ سره یو جرګه وه، یو وفد و، ملګري وو، د هیومن رایټ ملګري وو، هغې کې موږ سره پرایویټ ډېرو خلکو منډه والې وه، چا چې ویناګانې کړې وې، سپیشلي د هغې کیس حوالې سره آفتاب خان موږ سره ډېر هیلپ کړو، په بار ځینو کې موږ ته ویناګانې کړې وې پولیس افسرانو ته. د هغې نه علاوه را به شو د رزړو د واقع ده دا ځای د لیک ته، نو دا هم یو واقع راله په دې کې موږ سره ډېرو ملګرو لکه رابطې وساتلې، مددونه یې پکې وکړل، خو په دې کې سکندر خان شیرپور صاحب سره زما رابطه شوې وه، بلکې ملاقات مې شو دې حوالې سره، هغوی سره ما په دې خبره وکړه، هغوی ما ته وی چې خانجي ته کلم باجوړ ته ځې دې مسله کې ځې لکه دی الفاظو، نو هغه ځای ډي سي اس پي اس ایچ او چې کومه عمله ته وی کوم خلک ته وی دا به تا ته سټینډ ټو ولاړي او د ماشوم بازیابۍ کې به تاسو سره 100% د دې مدد کوي. نو د هغې نه علاوه چې کوم دی د میډیا ملګري په باجوړ کې یو جرګه جوړه شوه زموږ هغه پریشر جوړولو نه پس، بیا د چارسدي پولیس حرکت کې رالل ځکه چې ډېرو مشرانو پکې وینا وکړه، د رزړو ډېر پښتانه درانه خلک باچایان صاحبانو پکې جرګه وکړه، زموږ د رزړو یو بل مشر دی چې هغه ما ته وویل چې دا زه سیاسي ارڅ نه هټ کې زه په پرسنل لیول باندې دا سړی زما د کلي دی سلیمان خان نوم دی د رزړو، هغوی پکې یو حصه واچوله، خپله برخه واچوله د مدد. نو داسې ډېرو مشرانو موږ سره مدد کړی دی. او ستاسو د کیمرې په لار به زه د خپلو خلکو ته ووایم تاسو ته هم دا پته چې زه خو چېرته هم داسې د ظلم خلاف اواز کېږي نو ما ته یو پیره آفتاب خان یو خبره کړې ده چې بچی کوم ځای کې ظلم کېږي، کوم ځای کې داسې څه مسلې چې د هغې فایده عوامو ته رسي، په هغې بغیر زما تپوس څخه ډاډه پرېږده او داسې ګڼه چې تا سره آفتاب خان پخپله ولاړ دی، سکندر خان پخپله ولاړ دی، د هغوی تعلق د هغوی ټلیفون ستا دپاره دی. نو په داسې مشرانو زه فخر کوم چې زه کله د عوام په چا سخته راغلي دی او زه هغوی سره سخته کې ولاړ یم، نو ما نه چې کوم دي خپل د پارټۍ مشران خپل د پارټۍ ملګري نه دي رستو شوي، هغوی ما له ډاډګیرنه راکړې ده او په هر قسم شکل ما سره ولاړ دي. ډېره مهرباني خوشحال خان. دا موږ سره خوشحال خان عثمانزی دغه شانتې که تاسو ته پته چې داسې څه مسلې راغلي نو د ټول نه مخکې دا اواز اوچت کړی، که هغه د احتجاج په دغه باندې، که هغه د وړو په دغه باندې، که هغه د بل څه په دغه باندې، نو موږ په داسې نوجوانانو باندې فخر کوو چې هغه د قومي وطن پارټۍ حصه ده. مهرباني.